چې بالکل هغه سره یو روپۍ ما موجود نه انن سبا خو زنانه وبډي ډکی او در خودم ته پیسې چې سړو سره دم تني تجربه وکړي چرته دا سه غم خاده کې تللی اول به خاوند وشل راکه فلانی زه تزم کاغه چرته لو انسان کله کج بیا وبډي نه راو باسي شکر دې چې مازان سره یې خوي نو په دې وجه زنانو باندې لازم ده زنانه په خپل قرباني خپل کوي یعنی دغه پیسې دې په خپل ورکه کنه خاوند ځان لا رضا ک په زور او په زبردسته کار څنګه چیو جګه به دغه پیسې واجی خو هغه ته اطلاع لازم ده که فرض کې تاسو یې چا طرف نه قرباني کوي او هغه ته اطلاع ني نو دا قرباني ونشلا بیا الخو مزید ونشلا کاغه تاسو ورته وي چې ما ستا په ځای باندې قربانه عیسی واشو لغوي ز پکې نیم نو دا اډو نشلا سره نه نو د غیر رضامندي هغه ته اطلاع او د غیر رضامندي لازم او ضروری ده لیکن عام دا یو طریقه جوړه کې چې زنانه او ته پیسې راکړي چې ستا قرباني وکړو ځکه که تاسو داسې مخته کړي کنه هغه به عزت تکوا زما په ځای کولی شي خاوندان چې نه دي کول پکار کوي دي لیکن زنانو کې پیسې څنګه پیدا کیږي چې پتا باندې قرباني فرض ده او په دې معاملې کې زنانه چې کومه غشومي چې ورته پیسې راکړي کنه بس لګا دې مړه د چول تاسو لاس ک دې کې بیا لکه ډیره ګرانه ده نو دې کې اهتمام پکار دي زنانو باندې کول قرباني لازم ده او دا بنوي چې موږ کور کې یو کړه دا پوره دا به کم ځای نه کې دې سره پیسې نشته کالې دي خرڅ کی کنه فرض کې زنانه سره 2 تولې مثلا کالې دي نو نن سبا 2 تولو سو قیمت ته 2,20,000 کم او بیشتم ته وي سلطانی روم سے توبه دي خو بهر کم از کم 2 लाख خو دې کنه د 2 تولو او یو زنانه سره مثلا 0 روپۍ دي 2000 روپۍ دي 500 روپۍ دي وسره او کالو سر دا پیسې هغه سره موجودي په دې جیب کې 2000 کم او بیش داسي او قرض عموما زنانه ومنيني وختي کې یو بل نشي واخلي بیا ولور کې نو د دې زنانه چې کم دا د سره سونه دا سر زر دي د دې نصاب هغه ترتیب بدل شي دا په چاندې منی بیا راشي سپینو زرو ته اسپین زرنن سبا پسو منی دي یو توله غالبا 700 یا 800 روپے منی وي زو 0 روپے کای 1300 روپے کای نو ټوټل 52 توله سپین زر دغه قیمت ډیر زیاتی نو 70000 جوړیږي یا 80000 نو دلته 80000 جوړیږي هلته هغه سره 2 توله سر زر دي نو هغه نصاب بدل شي چې بدل شو نو دا دې منی قرباني واجب او لازم ده نو دې لپاره کار دي چې دا د قرباني اهتمام دیو کې زمونږ ته مرګل تر راغل د عاطف دغه کور ولې ورځ ماته وی چې ما منیم قرباني دا وځي سکی کیږي دا کینټه خرڅو ما یاو خرڅه بنا کینټه دا نتکې دا کسي شه دې غته دا شی به خرڅه د ځان کله کړي ته ما غره ته ورنه کې دغه دا خودو مختص لیدا سي زمون کور کې مدغه شانته زمان ګور واغې ما تا باندې فرض دا پیسې براکای راکمای دل نه چې مانش لګولې هغه ته ما راکای واستا قرباني دمای دانه چې سړی نشي کولی تاسو دم تصاویر اخلي 5000 روپے شي دي لیکن دې سره به خزو کې احساس ذمہ داری پیدا شي چې بھئی دا شی په ما فرض په خاوند نه دي کاله دا د خزه حق دی هغه جدا خبره چې موږ پښتو راټینګ کړی جو کاله چاله ورنه کې اول دی ولا ورک په مہر کې دولولي کا اوس ور پسې شاته ولاړی چوکیدار چې ګوره دا چاله ورنه کې غوته چرته لاړه کینټه چرته لاړه انتکای چې ما جوړ کړو هغه کوم ځکه ساده ساده کار دی دا د هغه ذاتی شی دی بعضو باندې دا خبره بدل لګي نو بد په ځان باندې لګوي دا د هغه شی دی دغه خو خدا که چاله ورکی که خرسي کتاله راکی کزان سره یګدي چې شی دی هغه شو نو دا قرباني په هغه باندې لازم او ضروری ده لہذا هغه باقاعده خپل عیسی چي یا د خاوند ته مينت سنتو کې چې دا دلته کا بل دله بزو سه تنظیم کوم نو دې طریقې باندې ګور عمل کول دي زنانه او تقورون ته دا خبر اور رسوي عام طور باندې زنانه نه کوي د اهتمام وي بس هغه سړی دی یا بکی وي سړی بکی نو سړی خدان لا وکړلا او چې چا باندې لازم یا ټول بکیدان د چکور کې یو کا سوکړه جو بس ټول فارغ شنه چې چا باندې لازم او ضروری ده دا نصاب وګوري او بل دا چې قربانای لپاره ګوره کال شرط نه دی زکات لپاره خو کال شرط چې کم مال موجود دي چې هغه باندې کال تیر شي نو بیا به زکات ورکي په قربانای باندې زکات یعنی سال کال تیرېدل شرط نه دی خو چې هغه وخت کې موجود څومره مالی باغې کې ودا قرباني بیا کوي او خاص اهتمام وکړي که چا سره نو مای هغه هم د اهتمام وکړي ولی موږ د غم خادو کې قرض پور نه کو ځان لنګ څنګه کو چیرې
غم دی بھئی عزیز ولی د غره ز په پاتې شم چرته پوزیشن به ختم شي نو موږ هغه له قرض کو 10,000 12,000 چې زبر ډوډۍ کوم یا خادي د زبر نیندره ور کوم چې هغه کې دو قرض اخلو موږ یا مثلا هغه نور پرې د اختر کې موږ ځان لا کور والو لا ماشومان لا مور پلار لا چې کور کې کوم افراد دي هغه له موږ کپړو تنظیم کوو کنه لازمان کوو نو هغه کپړو من تاسو لګ اندازو کې څومره پیسې زمونږ لګي که فرض کې شپک کسان کور کې دي ماشومان او مشران خزا خاوند او دوه درې جات کې یو سره 5 کسان کوي نو کم از کم 10-12,000 روپے لګي نو چې الته موږ 10-12 لګو چې دلته موږ قرباني کې حصہ واچو هغه ته تنیم تیار حالانکه وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سل قربانای کړو سل په یو ځل باندې 63 اوخانه په خپل حلال کړیو 3 شپته او بیا دا باقی و دا حضرت علی ته تو صلی په مخه اوخان سو 63 په خپل پلاس باندې ذبح کړل 3 شپته انور حضرت علی رضی الله عنه ته حواله کړل امنګ دل طرفي کو خدای پاک چې کم زکیبا ارزان غو ملاوي کی براغه د چټو سر تخیل ورپسې تو ځان واجب بیا دلته ډاکټر صاحب ته 100 روپے دوی راکا الته 100 روپے بچ کړ دلته ضرور لګولې دا مطلب نه چې مل ټوای لیکن دم تور پسې ځان خوري او ما مکنه چې کم ځکه په 1500 کمیږي کم ځکه په 2000 به کمیږي ځان ور پسې پرا کړ دی لیوانو ځانې نو دین محمد دم ته ځان ور پسې وای نه مخه بس موجود وګورئ چې خیر دی چې خیدا سه خوانه خاري او خیر د 1000 روپے زیات هیڅ چلو مان کیږي د دې اهتمام دا لازم او ضروری دی په خپل بوم کوي کور والو ته بوم وای او دغه یو موقع د پکال کې اوزل دی یو ورځ دا نو چې دې کې موږ دا قرض پورونه کوو بیا وکړه کو حضرت علی رضی الله عنه په دوه کولې دوه چا تاسو کې دا دوه ولې وی یو زما خپل طرف نه یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه زکوم ما ته دا وصیت کړو چې ور علی مان رسو زما یې سبا چایوي زما دې سي قرباني وکای او بل دا اهتمام وکړي چې قرباني کوشش دا وکړي چې ځان لشي تاسو دا خو موږ روان کړلو روانول مقصد نه دی فرض کې وسړي 3 سیدی دیغه مثلا 30,000 خو بغور کوي کنه یا 35 بور کوي نن سبا کم ایسا جو 12,000 به انداز چې وسړي 35,000 روپے لګي نو هغه سر لس نور کړي نو خپل به شي کنه قرباني نو 3 سره به سر سلور اضافي ملاوي شي ځان لبو کی کور ول لبو کی نور کا کور کې سو چا باندې فرض دا غبو کی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عیسی وبکی راشي خپل د عزیز او اقارب او رشتہ دارانو عیسی وبکی عیسی علیه السلام په تور وبکی داوا چی ولې موږ ټول بچت دغه وخلې شي چې دې ځکه بس طریقې سره بچو نو بچت کوي خو لکه موقع محل ولا ګورای بیا نو بهرحال د دې اهتمام خو زنانو ته خاص تور منی وای چې هغه ځان سره خپل کالی وګوري پیسو مې ته وګوري خیر د خاوند ته ډېرو نه خې پټ ځان له حساب وکي چې ما باندې راضي او کنه بیا دغه اهتمام دوی کې خاوند ته دی چې هدا زما طرف نشي زما یې سبق واچوي او په دې باندې سړو لپاره بیا ناراضي ونه د پکار خصوصا چې کوم یعنی سخران صاحبان دغه دینه خپکیږي چې خو دې ته وګوره د دې پکیو مې سره اخلله خواخې منی فرض نه دا ولې هغه خپکیږي چې ګوره زما یې سبا چوي هغه خپکیږي التن ګور منی فرض دا هغه منی خپکیږي خپل په نفل منی کوانو چورش له خپکان کوي او دغه په فرض منی خپکیږي حالانکه هغه منی لازم او ضروری ده نو به بل څه تذیب او پلارګنې ته وی چې مالی سوا چوي دا ټول د جاهلیت خبرې دي دې من لګ غور او فکر وکای او چې زمنګ پوهه دي چې قرباني خراب نشي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت یعنی ناراضګي اظهار کړ دې وی فرمایل چې هغه کس چې هغه قرباني کولی شي او نه کی وی فرمایل زمنګ د جمعه ته دین راځي سره نه زمنګ د مصلی ته دین راځي یعنی عیدګاه ته دین راځي ګویا هغه د مسلمانانو نه وته خپل د امت نه دغه د وښکلو یا د انکار یو کو چې دې زما امتی نه دي تم ته تشدید راغل هغه نه باوجود موږ ټس نه وس نشلو نو بهرحال د دې خصوصي ترمنه اهتمام بیا وکړي